د پندوتاڼي پولیس د هوایي ډزو په نتیجه کې کاروایی کړې ده او د واده زلمی چې کوم دی هغه گرفتار کړی دی او د هغه خلاف FIR درج کړی دی. دې حوالې سره د پندوتاڼي پولیس وینا دا ده چې ته اطلاع ملو شو چې دغلته یو واده دی او په هغې کې ډېرې زیاتې هوایي ډزې کېږي. پولیس بیا ډېره زیاته نفري تلې ده، ولته یې چاپه وهلې ده. پولیس وایي چې نور کسان خو تښتېدل، خو د واده زلمی چې کوم دی وي هغه دی گرفتار کړی دی او تماچې ته هم ریکور کړې ده. د پولیس وینا دا ده چې د واده زلمی چې کوم دی د هم ډزې کولې. پولیس وایي دی د خلاف FIR درج کړی دی. وایي د دې واده زلمي د رهایۍ دپاره یا په ضمانت بوتلو دپاره وایي بلا شي خلکو سفارشونه کړي دي، خو پولیس وایي دی ورته دا کس نه دی پرېښی. دغه واده شپه چې کوم ده د باندې حوالات کې تېره کړې ده او بیا باقاعده عدالت کې چې کوم دی پیش کړی دی. که تاسو ته یاد وي څو ورځې وړاندې د داوزو تاڼې پولیس دغسې یو کاروایي کړې وه د هوایي ډزو په نتیجه کې د واده زلمی نیولی و. نو دا پولیس یو کاروایي شروع کړې ده. مطلب دا دی چې که د واده زلمي ډزې کړي او که نه کړې، خو مطلب دی چې ډزې پکې وشي نو دی دا زلمی نیسي. بار بار مونږ خلکو ته ویو چې د دې ډزو په نتیجه کې نور خلک لګي او اوس خو هغه نقصان یو طرف ته هم غټ نقصان دی، خو اوس پولیس د واده زلمی نیسي. نو پکار دا ده چې خلک کله د واده اطلاع کوي چې ډېر سختۍ سره وایي چې دا زموږ واده کې به ډزې نه کوي.